سلامونه ملګرو. جنید خان کله چې عثمان خان دوبۍ کې خپل د کرکټ کیریر ختم کو او پاکستان ته راغو نو ډیر خلکو هم دا خبره کوله چې د زیاتې کو مطلب خپل کیریر سره خپل ځان سره زیاتې کو آیا پاکستان بدل دومره چانسز ورکړي کنه. بل طرف ته عثمان قادر د عبدالقادر زویجی هغه څه ټویټس کړي دي ځکه د هم د استرالیا خپل کیریر پرېښو او پاکستان ته راغلی او د مصباح په خوله باندې مصباح ورته ویلو چې تا استرالیا پرېږده او راځه زه به تا را پاکستان ټیم کې شامل کړم چې بیا د یو دوه درې انټرنیشنل میچونه د پاکستان د طرف یو او بیا بیخي پته ونه لګېده جی. نو اوس عثمان قادر خوله کولو کړې داسې ټویټس یې کړي دي چې په هغې په دې ویډیو کې خبره کوو ځکه عثمان قادر له دومره زیات اپرچونټي نه دي میلو شوي. پاکستان سره که چېرې ټیسټ بالرانو کې زه خبره کوم T20 او ODI خو پرېږده یاسر شاه له هم لیګ بریک بالر هغه له هم دومره چانسز هغه ورنکل د پاکستان کرکټ بورډ د طرفې لیګ بریک بالر یاسر شاه نه علاوه چې بیا بل کوم هغه عثمان قادر منم په یو PSL کې ډېر خراب پرفارمنس کړی ډېر زیات ډبېدلی هغې نه پس په PSL کې هم دی سلیکټ نشو. PSL کې خو خیر PSL خو لیګ کرکټ دی خو فرانچایز او اونران چې کوم وي د هغوی په خوښه کې ډاډیان اخیستلی کېږي او د پاکستان ټیم د طرفې دله زیاتې موقعې میلاو نه شوي جي. نو عثمان خان حوالې سره هم خلکو وی چې دله نو په کار چې د UAE کیریر ځان له خرابولو ځکه عثمان قادر سره دا سټریټیجي الریډي شوې ده. اوس که چېرې تاسو له زه د دا ټویټس وښیم نو عثمان قادر لیکلي دي او یو ټویټس کې چې انجسټس اټس پیک مطلب پاکستان کې ناانصافي چې کومه ده هغه ښه په بره روانه ده جی. هغې نه پس بیا که تاسو وګورئ یو کس ورله کمنټ هم کړی دی اب که خلاف ایکشن لیا جائے گا مطلب که ته د پاکستان بورډ خلاف سوی نو ایکشن څه کېږي چې د ټیم نه دې بار کوي جي. عثمان قادر ورله ویلي وای آی هیو ا لاټ اف سې لیټ د ټایم کم زه به یې خوله کولاوم ما زه ډېر څه ویل غواړم خو چې ټایم راشي جي. نو عثمان قادر به څه ویل غواړي د چا حقیقت په ښکاره کوي دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. بیا عثمان قادر ویلي دي نو ریګریټس جسٹ لیسن لرن ما به سبق زده کو جي. د پاکستان کرکټ بورډ نه او د پاکستان کرکټ ټیم نه ما یو سبق زده کو. عثمان قادر خو به بیا نه را ژوندې مطلب عثمان قادر بل عثمان قادر خو به نه راځي چې دی به وایي چې بس زه پاکستان سره گیم نه کوم اده کیریر خو الریډي خراب شو وریج هم شو ته چې کم د پیک ټایم آی کېدل اپرچونټیز میلاو نه شو. بل ټویټ کې لیکلي دي مسټیکس هیپنس دیٹ لایف ریپیټ د سیم مسټیکس دیٹ از سټوپیډیټي مطلب دا خو زندگی را دی کې خو انسان نه غلطي کېږي خو چې یو غلطي وایي ته بار بار کې نو دا بس داسې انسان شو چې لکه ته احمق کمک علی بېوقوف سټوپیډ چې ته یو خپل مسټیک دوباره ریپیټ کې. نو عثمان خان به ګورو چې عثمان خان نه سوري عثمان قادر به ګورو چې دی راتلونکي ټایم کې څه وایي ځکه د په یو کمنټ کې لیکلي هم دي او ملګري جواب هم ورکړی دی چې ټایم کله راشي نو زما سره ډېر څه د ویلو دي خو چې وایي ټایم راشي صحیح ټایم راشي نو بیا به خوله کولاوم نو چې خوله بیا د چا خلاف کولاوي د پاکستان کرکټ بورډ خلاف کولاوي یا د وقار یونس خلاف کولاوي یا د مصباح الحق خلاف کولاوي ځکه هغه ټایم کې د ټیم منیجمنټ چې کوم د مصباح او د وقار یونس په لاس کې څه ټایم چې دلې وی چې تر استرالیا کیریر ختم کړه په استرالیا کې خو ټیک ټاک کیریر روان کړو جی. که د استرالیا ټیم ته نه را رسیدو نو په استرالیا لیګونو کې په بګ بیش کې به ډېر گیم کړو او د استرالیا د طرفې دله بیا د IPL د راتلو لارې هم کولاوېدې شوې خو د مصباح دپاره د پاکستان دپاره خپل د استرالیا کیریر په دا ولګولو هر سیل ته ختم کړو راغو پاکستان کې ول دوه درې میچه میلاو شو هغې نه پسې نوم نشان هم ختم شو. نو دغه رنګ عثمان خان چې کوم د حوالې سره هم خلکو هم دا وی چې دله نه دي په کار چې دی راځي د سره به هم د عثمان قادر غوندې ټریټمنټ وشي. خیر دا اپډیټ شو تاسو هم خپل رای په کمنټ کې شریک کولی شئ. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.